Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study respiration. Second year bio first lecture. Respiration په اصل کې د زموږ سره یو پروسس دی کوم چې د اسنشل دی د لیوینګ ارګانیزم لپاره او د سره لپاره پکار دی انرژي پروډکشن لپاره. respiration mainly انرژي پروډکشن د انرژي بل سره لپاره ارګانیزم استعمالي دا د لایف اکټیویټیز لپاره. په سیکنډ ایئر کې د بایو د ریسپایریشن چې کوم چپټر دی هغه زموږ سره دی په اصل کې ایکسټرنل ریسپایریشن او انټرنل ریسپایریشن په فرست ایئر کې د بایو انرجیټیک کوم چې د میټابولیزم چپټر دی په ډیټیل سره په هغه کې سټډي شوی دی وایل دلته کې په دې کې به مونږه ایکسټرنل ریسپایریشن ډسکس کوو په ډیټیل سره. ریسپایریشن چونکې یو انرژي د پاره یو پروسس دی نو دغه انرژي د لایف د ډیفرنٹ اکټیویټیز د پاره لکه میټابولیزم گروث سرکولیشن ریپروډکشن ډیفرنٹ څومره اکټیویټیز چې د باډي دي هغه په دې ریسپایریشن بیس باندې دي. نو ریسپایریشن دا موږ په دوه کیټګریز کې ډیوایډ کولی شو یو د ایکسټرنل ریسپایریشن بل د انټرنل ریسپایریشن. एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ता ब्रीथिंग हम वेले की और इंटरनल रिस्पायरेशन ता सेलुलर रिस्पायरेशन वेले की पर कम की चीज़ जमू सारा ब्रेक डाउन ऑफ फूड की ब्रीथिंग जमू सारा इन और आउट वाला प्रोसेस दे दी मतलब दादे ची एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इट्स आल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग और दा यो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दा वाइल सेलुलर रिस्पायरेशन چې دی دا زموږ سره بایوکیمیکل اکټیویټي ده. بایوکیمیکل مین چې په هغې کې زموږ سره د بریک ډاون اف فوډ کیږي. اوس دلته کې که تاسو وګورئ نو بریثینګ او فیزیولوژیکل اکټیویټي دا موږ په دوو کې ډیوایډ کوو. یو ته وایي انهیلیشن بل ته وایي ایکسهیلیشن. ایکسهیلیشن مین expiration and inhalation mean inspiration or intake of oxygen or exhalation or expiration release of carbon dioxide. دلته وګورئ په فیزیولوژیکل اکټیویټي کې به زموږ سره انهیلیشن کېږي. په انهیلیشن کې دلته به د ایر نه اکسیجن باډي انهیل کوي دې ته انسپایریشن هم ویلی شي او انسپایریشن مین انټیک اف اکسیجن. دلته که موږ وګورو نو په ایکسهیلیشن مین چې ایکسپایریشن باډي به د لنګز به د باډي نه څه وباسي کاربن ډای اکساید او دغه کاربن ډای اکساید ته موږ وایو ایکسپایریشن مین ریلیز اف کاربن ډای اکساید. دا زموږ سره څه دی دا یو فیزیولوژیکل اکټیویټي ده. اوس انټرنل ریسپایریشن چې موږ راشو نو انټرنل ریسپایریشن دا زموږ سره سیلولر ریسپایریشن دی. سیلولر ریسپایریشن مین بریک ډاون اف فوډ په دې کې به فوډ بریک ډاون کیږي او د هغې بریک ډاون نه به څه حاصلېږي هغې نه به انرژي حاصلېږي. اوس د سیلولر ریسپایریشن ته مونږ بایوکیمیکل اکټیویټي هم ویلی شو. دلته فیزیولوژیکل اکټیویټي ده او دا بایوکیمیکل اکټیویټي ده. بایوکیمیکل اکټیویټي زموږ سره په دوو طریقو باندې کیږي. یو د ان ایروبیک ریسپایریشن او بل د ایروبیک ریسپایریشن. ان ایروبیک مین وداؤٹ اکسیجن او ایروبیک ریسپایریشن مین بای یا ود اکسیجن. دلته کې ریسپایریشن چې دی هغه زموږ سره بغیر د اکسیجن نه کیږي ځکه هغې ته ان ایروبیک ریسپایریشن وایي. دیٹ ریسپایریشن ډونټ نیډ فری اکسیجن د اکسیجن ضرورت نه. نو دلته کې په ایروبیک ریسپایریشن کې به زموږ سره اکسیجن ضرورت دی. دا به کم اکسیجن چې دلته کې مونږ انهیل کړی دی. اټس مین چې د انټرنل ریسپایریشن دپاره ایکسټرنل ریسپایریشن او د ایکسټرنل ریسپایریشن دپاره انټرنل ریسپایریشن. نو اټس مین چې د انټرنل ریسپایریشن دپاره ایکسټرنل ریسپایریشن ضروري دی او ایکسټرنل ریسپایریشن چې دی هغه د انرژي پروډکشن دپاره ضروري دی. که تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره په د ایروبیک ریسپایریشن یا د ان ایروبیک ریسپایریشن لاست کې چې کوم پروډکشن دی هغه ای ټي پي ده او دلته کې په ان ایروبیک ریسپایریشن کې به زموږ سره 2 ای ټي پي پر ګلوکوز مالیکول پیدا کیږي 2 انرژي لیس انرژي او په ایروبیک ریسپایریشن کې به زموږ سره 36 ای ټي پي بای پر 1 ګلوکوز ملاویږي. دا هغه ای ټي پي ده چې دې ته انرژي کرنسي هم ویلی کیږي او دا
پروډکشن چې د دې 36 ATP دی نو دا ډیو ټو د اکسیجن دی. دا کوم اکسیجن دا چې کوم مونږ دلته کې انهیل کړو نو دلته کې بریتنګ ته مونږه ګیشیس ایکسچینج هم ویلی شو. ګیشیس ایکسچینج نو د دې مطلب دا شو چې ریسپایریشن دا د لایف اکټیویټیز دپاره یو اهم رول لري او دا اسینشیل دی د لیوینګ تھنګ دپاره. وداوټ ریسپایریشن لیوینګ تھنګ لایف امپاسبل دی. دغه شانتي که موږ وګورو نو په ریسپایریشن کې انټرنل ریسپایریشن کم چې بایو انرجیټک یا میټابالیزم کم چې سیلولر ریسپایریشن هغې ته ویلی کېږي کم چې زموږ لایف ته انرژي ورکوي او زموږ باډي سسټین کوي. د لیوینګ تھنګ باډي سسټین یا د هغې مینټیننس چې کوم دی هغه په څه باندې کېږي هغه زموږ سره په انټرنل ریسپایریشن باندې کېږي او انټرنل ریسپایریشن چې دی د هغې الټیمیټ لاست کې چې کوم دی هغه انرژي ده انرژي پروډکشن دی. نو په ریسپایریشن او په ګیشیس ایکسچینج کې دا فرق شو چې ریسپایریشن چې کوم دی دا زموږ سره بریتنګ پلس پروډکشن آف انرژي او بریتنګ چې اونلی بریتنګ یا ګیشیس ایکسچینج نو اټ از کالډ انهیلیشن اینڈ ایکسهیلیشن. په انهیلیشن کې به اکسیجن باډي ته انټر ځي او په ایکسهیلیشن کې به زموږ سره د باډي نه کاربن ډای اکساید وځي. اوس په ریسپایریشن په ریزلټ کې موږ ته انرژي ملاویږي. هغه انرژي چې کوم ده د ټول انیمل دپاره هغه آل اکټیویټیز پرفارم کوي او دغې ته انرژي پیکټس وایي یا کرنسي آف د باډي هم دې ته ویلی کېږي. دغه شانتې په ایروبیک کې موږ دا خبره وکړه چې په ایروبیک کې زموږ سره ډیو ټو اکسیجن لارج نمبر آف ATP پیدا کېږي او ان ایروبیک کې وداوټ اکسیجن زموږ سره لږ انرژي پیدا کېږي. د دې دپاره څنګه چې ریسپایریشن دومره اهم دی دومره ضروري دی د دې دپاره په هیومن باډي کې په انیمل باډي کې یو سیسټم دی چې هغې ته وایي هیومن ریسپایریټري سیسټم. دا هیومن ریسپایریټري سیسټم په دوو کې ډیوایډ شوی دی. په دوو سیسټم کې یو ته مونږه انټرنل د یو نوم دی اپر ریسپایریټري سیسټم یا ټریک او سیکنډ زموږ سره دی لوور ریسپایریټري ټریک یا لوور ریسپایریټري سیسټم. د هیومن ریسپایریټري سیسټم په دوو کې ډیوایډ شوی دی اپر ریسپایریټري ټریک اینډ لوور ریسپایریټري ټریک. اپر ریسپایریټري ټریک د کوم ځای نه شروع شوی دی نو اپر ریسپایریټري ټریک سټارټ دی د نوز نه کوم چې دا ایکسټرنل پارټ دی د نوز وي. نوز نه بعد بیا زموږ سره پیرنګس او لیرنګس دا په اپر ریسپایریټري ټریک کې راځي. نو په دې کې چې کله زموږ سره ډیزیز راشي دې ته وایي اپر ریسپایریټري ډیزیز. نو هغه به د نوزي د پیرنګس پې او د لیرنګس پې. اوس د ووکل کارډ نه لاندې د لیرنګس نه لاندې زموږ سره چې څومره ایریا ده لکه ټریکیا شوه برانکای برانکیولز الویولای لنګس دا زموږ سره راځي په لوور ریسپایریټري ټریک کې. نو په لوور ریسپایریټري ټریک کې چې زموږ سره که ډیزیز نو هغې ته موږ وایو د لوور ریسپایریټري ټریک ډیزیز. اوس د هیومن د ریسپایریټري سیسټم د ډسکس کولو نه مخکې موږ له دا پکار دي چې دا وپېژنو چې د دې ریسپایریټري سرفیس په څه پراپرټیز دي. نو هغې ته وایي پراپرټیز آف ریسپایریټري سرفیسز. نو ریسپایریټري سیسټم چې څومره زیات اهم دی او څومره د دې ویلیو ده نو د دې په بنیاد سره د دې څه پراپرټیز دي چې هغه به پکاري. نو د فرست نمبر پراپرټي چې کوم ده ریسپایریټري سرفیس په زموږ سره پرمیبل. پرمیبل مین چې دا به د دې نه به ګیس پاس کېږي. پرمیشن به دا ورکوي د ګیس ایکسچینج ته چې کاربن ډای اکساید به آوټ سایډ ته دا ورکوي او اکسیجن به دا ان سایډ ته پرېږدي. دې ته پرمیشن وایي. نو پرمیبل مین چې دا به اجازت ورکوي ګیسز ته چې هغه به د دې نه پاس کېږي. سیکنډ نمبر پراپرټي د ریسپایریټري سیسټم چې ده هغه به تین مطلب ریسپایریټري سیسټم به نری نو ځکه به د دې نه ایکسچینج آف ګیسز کېږي. که چېرته دا تیک وي نو بیا به د هغې نه ګیس ایکسچینج په اسانه باندې نه کېږي. نو دویمه پراپرټي د ریسپایریټري سیسټم دا شوه چې دا به زموږ سره تین وي. تھرډ نمبر پراپرټي چې کوم ده هغه به لارج سرفیس ایریا د ریسپایریټري سیسټم ایریا به زیاته وي. ولې ځکه چې په دې کې څومره لارج ایریا وه دومره به زموږ سره ایکسچینج آف ګیسز په اسانه باندې کېږي په لږ ټایم کې به کېږي او باډي ته به ریکوایرمنټ پوره کېږي. 4 نمبر پراپرټي چې کوم ده ګډ بلډ سپلای د ریسپایریټري سیسټم. 4 نمبر پراپرټیز ګډ بلډ سپلای. بلډ سپلای به ریسپایریټري سیسټم ته
پراپر بلډ سپلای به وي. ولې ځکه چې کله باډي ته بلډ سپلای په نارمل او په ایډیکویټ پراپر طریقه باندې وي نو هلته کې زموږ سره ایکسچینج اف کیسز ایکسچینج اف میټیریل او په بلډ کې سیلولر میټابالیزم دا بالکل پراپر کیږي. نو چې لنګس ته ریسپیریټري سیستم ته بلډ سپلای پوره نو زموږ سره ایکسچینج اف گیسز په اسانه باندې کیږي او هغه به یو پراپر وی باندې پرفارم کیږي. بل 5 نمبر د دې چې کوم پراپرټي ده هغه زموږ سره د ګډ وینټیلیشن مین د ایر انټیک او د هغې ایگزیټ نو دې ته وینټیلیشن وایي چې کراس وینټیلیشن مطلب زموږ نوز ریسپیریټري سیستم ټریکیا برانکای برانکیولز الویولای دا به بالکل اوفني او چې دا په انهیلیشن او ایکزهیلیشن کې بالکل دې ته څه پرابلم نه وي دې ته ګډ وینټیلیشن وایي. اوس که موږ راشو د ریسپیریټري سیستم په ډیټیل سره چې کله موږ یو ارګن وایو نو په دې کې د ټولو نه فرست راځي نوز. نو نوز ایکسټرنل ارګن دی د ریسپیریټري سیستم فرست پارت دی او د دې کې اوپننګ دی نو هغې ته اوپننګ ته وایي ایکسټرنل ناسټرل. دا ایکسټرنل ناسټرل دوی یو رایټي او بل لیفټي رایټ اینډ لیفټ دوه ناسټرل. دا ناسټرل دننه په یو ټیوب کې کولاو شوي دي. د دغه ټیوب کورینګ چې دی په سیلیټډ اپیتیلیم باندې شوی دی. سیلیټډ اپیتیلیم او سیلیټډ اپیتیلیم سره سره په دې کې زموږ سره میوکس سیکریټینګ سیلز هم دي. میوکس سیکریټینګ سیلز او سیلیټډ اپیتیلیم او په دې نوز کې دلته زموږ سره هیر دی. هیر نوز د څه نه جوړ دی نو نوز د دریو آبجیکټ نه جوړ دی. یو دی بون دویم کارټیلیج او دریم کنیکټیو ټیشو. دا د بون کارټیلیج او کنیکټیو ټیشو د دې جوړ کړی دی زموږ نوز. اوس نوز پرفارمنس څه دی نو د نوز پرفارمنس چې دی فلټریشن مین چې کله ایر راځي ایر انهیلیشن ډیورینګ انهیلیشن نو ایر چې دی دا به فلټر کیږي به د څه نه د ډسټ نه مایکروبس الرجن یا ادر پارټیکلز دا به څه کیږي دا به دلته کې ټریپ کیږي. نو اول په فرست ټایم چې کوم دی هیر به دا ټریپ کوي. د دې سره سره بیا میوکس سیکریټینګ سیلز او سیلیټډ اپیتیلیم چې دی نو دې زموږ سره دا پرفارمنس کوي. بل مویسټ د ایر هیومیډیفیکیشن نوز چې دی دا ایر زموږ دپاره مویسټ کوي هم. نو کله چې ایر پیرنګس ته راشي نو دا د دې ټمپریچر 30 ډیګري سینټیګریډ او دا بیا د باډي دپاره پراپر وي نو ځکه دې ته وایي مویسټ د ایر یا هیومیډیفیکیشن. تھرډ پراپرټي چې د نوز ده یا پرفارمنس چې هغه کوي هغه سمیل دی. نو نوز ته راغلی دي الفیکټري نرس الفیکټري بلبس الفیکټري نرس نو دا زموږ سره نوز چې دی هغه سمیل هم سینس کوي. د دې پسې بل پارټ چې کوم دی نیکسټ هغه دی پیرنګس. نو پیرنګس سیکنډ پارټ دی کله چې د نوز او د نوز پسې بیا زموږ سره نیزل کیویټي ده. د نیزل کیویټي سره پیرنګس دی. نو پیرنګس درې حصې دي کوم چې بالکل د پیرنګس د نوز سره اټیچ دی دیټ از کالډ نیزو پیرنګس. پیرنګس چې دلته کې د ماوث سره اټیچ دی دیټ از کالډ اورو پیرنګس او د پیرنګس لاست حصہ د لیرنګس سره اټیچ ده دیټ از کالډ لیرنګو پیرنګس. هوپفلی انشاءالله تاسو به پوه شوي یئ دې لیکچر باندې. بیا هم که په دې لیکچر کې څه کمی وي یا ستاسو څه کویري کوېسچن وي نو په کمنټ سیکشن کې تاسو ویلی شئ او انشاءالله نیکسټ ټاپک چې دی هغه به زمونږ پیرنګس وي او یو ارګن به د ریسپیریټري سیستم په ډیټیل سره وایو. اوکې جی تھینک یو الله حافظ.